یو څلور کسه ناستو او مار راغی. مار په دې یو کس داسې مار وروختو، د ځان نه لړه کو په دې دویم وروغورځېدو، د دویم ځان نه چې لړه کو په دې دریم وروغورځېدو، د دریم چې ځان نه لړه کو په دې څلورم وروغورځېدو، دا څلورم یې وچیچلو او مړ شو. دا یو مقدمه راغله ابن ابي لیلا ته. نو ابن ابي لیلا ته اوس دا فیصله کول دي چې دا مړی چې مار وچیچلو، د دې مار چیچونکي دیت به څوک ورکوي په دې دریو کې، تاوان به د دې مړي څوک ورکوي، ځکه چې دا خو قتل خطا دی او قتل خطا کې دیت ورکول ضروري وي. نو د دې دیت به د دریو کې څوک ورکوي. ابن ابي لیلا فیصله ورکړه چې دا ړومبنی سړی چې په چا مار ورختلی او د په هغه وروغورځېدو، نو دا معامله د ده نه شروع وه، نو تاوان به دا ړومبنی سړی ورکوي. نو ابن ابي لیلا د بادشاه قاضي و، خلکو ومنله، ړومبي سړي نه تاوان واغستو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا مسله پیش شوه چې صاحب داسې یو کیس شوی او ابن ابي لیلا دا فیصله وکړه. امام صاحب وایي چې الله دې رحم وکړي په ابن ابي لیلا باندې، دا فیصله یې 14 انې غلطه کړې. خبره داسې نه ده. اوس دا قیاس دی. اوس قیاس د علماو وي او د داسې علما لکه ابو حنیفه. ګوره زما د لاس ته ګورئ، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې مار چې راغی او په دې ړومبي سړي وروختو او د ځان نه لړه کو په دې دویم وروختو، نو دا دویم یې وچیچلو که بچ شو؟ تاسو وایئ بچ شو. امام صاحب وایي چې دا دویم بچ شو، نو دا ړومبنی سړی خلاص شو. ده چې په چا ورغورځولی وه بچ شو، چې بچ شو نو دی خلاص شو. د دویم چې وروغورځولو په دې دریم باندې، نو دا دریم بچ شو که یې وچیچلو؟ بچ شو. نو دا دویم هم خلاص شو. ټیک شو، ځکه چې د دې په عمل خو یو بل ونه چیچلی شو، نو دا دوه خلاص شو. خبره په ده او په ده کې ده. دې سړي چې په دې وروغورځولو، دا یې وچیچلو، اوس مجرم دا دریم دی. مجرم دریم هم هله دی چې اوس به دا کتی شي چې د دریم چې په دې څلورم سړي مار وروغورځولو، نو دا څلورم یې په هغه ټکي وخوړو او که څه سات پسې وخوړو. نو امام صاحب وایي چې که دې دریم سړي چې په څلورم مار ورغورځولی دی، که په ټکي خوړلی خو تاوان په دې دریم دی، او که څه سات پسې خوړلی، نو دا دریم هم خلاص دی. د دې څلورم خپله سستي وه، ده به هم ځان نه ټیله کړی وی که نه. ما په دې خبره پوه. دا قیاس د امام ابو حنیفه رحمت الله. ابن ابي لیلا ته چې خبره ورله چې امام صاحب خو داسې ووایي، ابن ابي لیلا بادشاه ته رپورټ وکړو چې دا امام ابو حنیفه چې وي نو زه فیصلې نه کوم، زه فیصله وکړم او دی وایي چې ده پکې دا غلطي کړې ده. دی بادشاه راوغوښتو چې یا به زما قاضي کېږي او یا د جیل ته اچو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې قاضي کېده خو ښه کار دی، لوی منصب به زما لاس کې راشي، خو ما د بادشاه قاضي توب ته د پیغمبر یو حدیث نه پریدي، یو حدیث را پورې نښتی دی، ام یې نه پریدي چې زه قاضي شم. نو بادشاه ورته ویل چې کوم حدیث دی؟ ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د قوم مشر او د قوم قاضي شي، ذبح بغیر سکین، هغه حلال کړی شي بغیر د چړې نه. نو زه قضا ستا ځکه نه قبلوم چې د پیغمبر دا حدیث مې ستا قضا ته نه پریدي. کوم سړی چې د قوم مشر شي، بے تیغه حلال کړی شي. څه شی شي؟ بے تیغه حلال کړی شي. په پاکستان کې د قوم مشران وګورئ، بے تیغه حلال څه چې کورونه یې د هغه پلار او د نیکونو مران دي ورپسې. تاسو وګورئ کوم چې د قوم مشران دي خپل کور جوړوي که د قوم کورونه جوړوي.